پنځلسمه سپاره شلم رکو سوره کهف اتم رکو. پنځلسمه سپاره شلم رکو سوره کهف اتم رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. بیشک من قرآن کې قسمه قسم خلقو ته مثالونه بیان کړل. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، او سړی له هر یو شیز نه زیات جګړه کوونکی دی. وما منع الناس ان یؤمنوا، دا خلق څه شیز منع کړو چې دوی ایمان راوړی. اذ جاءهم الهدى، څه وخت چې دوی خواته هدایت راغی. ويستغفروا ربهم، دوی به بخښنې طلب کړه خپل رب نه. الا ان تأتيهم سنة الاولین، مگر دا چې مخکینو یو دستور پشان دوی خواته راغی. او یأتیهم العذاب قبولا، یا دوی باندې قسمه قسم مخامختوب سره عذاب راغی. وما نرسل المرسلین، مونږ نه رالیږو مرسلین الا مبشرین و منذرین، مگر خوشحالی او یریوال سناو کون کی وی. ویجادل الذین کفروا بالباطل، کافران باطل باندې جګړه کوي. لیدحضوا به الحق، چې دوی له حق لارې نه هټاو کول وکي، لرې کول وکي. واتخذوا آیاتي، دوی زما آیتونه وګرځول. وما انذروا هزوا، په کوم شي سره چې دوی تیاره ورکړلی شوی به طورې خندا. ومن ازلم من ذکر بآیات ربه، څوک دی زیات ظالم له هغه سړي نه چاته چې یاد ورکړلی شي زما په آیتونو د رب باندې. فاعرض عنها، بیا دی له دې نه مخ وګرځوي. ونسي ما قدمت یده، او دا هیر کی چې لاسونه یې څه مخکې کړی وي. انا جعلنا على قلوبهم اکنة، بېشکه موږ ته په زړونو د دوی باندې غلاف واچولو چې پوهه ان یفقهوا، چې دوی پوهه نشي. وفي آذانهم وقرا، او دوی په غوږونو کې مالوچ دي. وان تدعوهم الى الهدى، او کچیرته دوی راوغواړي هدایت فلن یهتدوا اذا ابدا، هرگز به دوی لار حاصله نه کړي. وربک الغفور ذو الرحمه، او ستا رب بخونکی مهربان دی. لو یؤاخذهم بما کسبوا، کچیرته الله دوی نیسل په هغه څه باندې چې دوی عمل کړی وي. لعجل لهم العذاب، ضرور به دوی عذاب کې تعدی کړی وه. بل لهم موعد، بلکې دوی لره یو واده وخت. لن یجدوا من دونه موئلا، چې بیا به هغه تر مخه څه پناه دوی ته میلاو نشي. وتلک القرى، دا هغه کلي دي اهلکناهم چې مونږ هلاک کړل. لما ظلموا، هر کله چې دوی ظلم کولو. وجعلنا لمهلکهم موعدا، او مونږ د دوی بربادي ایوه واده ایښودې ده.